په هیڅ شي کې الله نه دي فرمایلی تاسو ډېرې روزې نه سئ، تاسو ډېر منځونه کوئ، تاسو ډېر حجونه کوئ، تاسو ډېر تبلیغ کوئ، تاسو ډېر جهاد کوئ، تاسو ډېر تلاوت کوئ. هیڅ شي په باره کې الله نه دي فرمایلی. لیکن د ذکر په باره کې الله فرمایلی دی چې تاسو څومره ذکر کولی سي هغومره ذکر وکئ. حتی چې یو سړی تا لیونی وبلي وایي دا بغیر د ذکر بل کار نه لري. حتی چې یو منافق سړی تا ریاکاره وبولي چې دا ریاکاره دي، ګرده ورځ تسبیح په لاس کې. تسبیح عام شی دی عزیزانو، د هر چا په لاس. دا د تکبر شی نه دی، دا د ریا شی نه دی. دا په ګوته چې هغه ډیجیټل مطلب اکشنی امرته په توافق کې په ګوته کوو، بیا د ذکر باندې کوي، دا مه کوه. دا جهان ته ښکاره کوي، الله ته ښکاره کوي چې ما ذکر په دومره حساب کړی دی. بغیر د حسابه به ذکر کوي، بغیر د حسابه الله رزق در کړی دی، بغیر د حسابه الله ژوند در کړی دی، بغیر د حسابه الله ساګانې در کړی دي، نعمتونه ژوند در کړی دی، د بدن هر اندام جلا جلا در کړی دی بغیر د حسابه. نو ته ولې ذکر په حساب باندې کوي؟ بیا که ته وایه چې زه خامخا 80,000 واره لا اله الا الله پوره کوم، بیا پټ پرک په ښکاره یې مه پوره کوه. دا ستا او د الله معامله ده، ما مه په خبره وه. خو یو ذکر به زه در وښیم عزیزانو. د ابن ماجه حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي و یو سړی ولو هغه صرف یو واره دا وویلې یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صرف یو واره دا وویل یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یعنی معنا دا ده چې الله زستا دومره تعریفونه کوم چې څومره ته لوی، څومره ته لوی سلطنت بادشاهي لرې، او څومره ستا حق دی. دا پښتو تورې ما درته وویلې، زستا دومره تعریفونه کوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چې کله دې سړی دا ذکر وکړي، د الله لویي بیان کړله، نو ملائکې ګبراو سي چې د دې مړ چې ثوابونه ولیکو. دا خو زموږ تر وس وتلې ده، د دې مړ ثوابونه څنګه ولیکو؟ نو الله رب العزت په دربار کې پیش شو چې الله پلاني سړي خدا ذکر ووایي چې یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یو واره ووایي مرڅوکو الله پښتنه جنوب چې وویل، ملائکه دغه ذکر وشي. الله ورته وفرمایي تاسو یې پرېږدئ، خالي ولیکئ، بیا چې کله دی زما سره ملاقات کوي دغه ثوابونه زه خپله ورکوم بغیر د حساب. دا واحد ذکر دی عزیزانو چې د دې نیکۍ د دې ثوابونه الله پټ کړي دي. چې دا څو دي؟ ملائکې په خپله نه دي په خبرې، ملائکې ګبراو سولې، ملائکې پریشانه سولې چې الله دا څونه ذکر وکړي، زما تر وس وتلې ده چې زه یې ولیکمه. نو لهذا دا ذکر به زده کوئ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. دا ذکر زده کوئ، چې زده مې کوي بیا په موبایل کې به خامخا راسي، دغسې بیا زده کوي. چې زده مې کوي دا سهار و ماښام وایاست. د الله رسول فرمایي فرشتې تر وس وتلې ده چې دا ستا ثوابونه ولیکي. الله فرمایي زما ستا سره وعده ده چې کله له ما سره میلاو شولې، بیا به زه وتا ته پر دې باندې خپل اجرونه ثوابونه درکوم. څومره چې د الله رب العزت په قدرت کې دي. بیا عزیزانو خبره دا ده چې الله رب العزت راضي کېده، دا په چی سره کېدلی سي؟ هغه په دې کېدلی سي چې ما او تا به د الله حکمونه تر پښو نه لاندې کوو، د الله حکمونه به تر پښو نه لاندې کوو. هر سړی چې د الله حکمونه تر پښو لاندې کوي، الله رب العزت دی تر عذاب لاندې کوي. هر سړی چې د محمد رسول الله طریقې تر پښو لاندې کوي، الله رب العزت دی تر عذاب لاندې کوي. دا یقیني خبره ده. ذکر به ډېر کوو، سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله، استغفار به ډېر وایو، استغفر الله استغفر الله. الله وعده کړی ده چې بیا زه پر دې عذاب نه راولم. الله وعده کړی ده چې ما کوم عذاب راوستلی دی هغه زه لرې کوم. الله وعده کړی ده چې ما کوم د عذاب اراده کړې ده زه عذاب د دې څه لرې کوم. ګورئ د یوې روپۍ غم هم نه دي درته ویلي چې تاسو یې ور پې خرڅه کوئ الله به عذاب لرې کړي. نه نه، بس ما او تا به دا خپله توبه د الله په دربار کې وباسو، او ما او تا به استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او که بیا چیرې د بابا او دادې دپاره مړه دي هم ویلی سي استغفر الله استغفر الله. زما او ستا د استغفار د وجې به الله بابا او ادې په قبر کې وبخښي. څونه اسانه خبره ده، هېڅ ګرانه خبره مې نه درته کړې. زما خدا فکر و چې زه پر حج باندې خبره کوم، هغه زیارتونه، هغه د پیغمبر علیه السلام شان
ولیکن چې عذابونه مې ولیدل، بارانونه مې ولیدل، اکسیډنټونه مې ولیدل، پاتاوې مې ولیدلې، حیران سو چې یا الله څومره په قهر یې، څومره په غصه یې او څومره په غضب یې، او ستا د غضب یا الله موږ پناه غواړو، ستا د قهر موږ پناه غواړو یا الله، ستا د عذاب موږ پناه غواړو یا الله. ته مهربان رحمان رحیم غفور ذات یا الله، موږ تا ته امیدوار یو چې ته به له موږ څخه د عذابونه چې دي هغه لرې کړې. الله دې عذابونه لرې کړي.